ګرانو کتونکو ناصر خان دویم فریق یو لوی افسر هم دی خو د داسې یو حالاتو سره مخ شو چې جګړه راله او بیا دغه جرګې مشران رالل او دغه کور یې روغ طرف ته بوتو نو څه نظر ساتي وایي خلکو ته څه پیغام ورکوي چې یا د پیسو په نشه کې یا د ټوپکو په نشه کې یا د تعلقو په نشه کې د بل پوګه باندې ټوپک دی او بیا یې دشمنۍ ته جوړي او بیا یې په ځای پرېږدي نو موږ په دې معاشره کې داسې ډېر وینو خو د دوی تجربه ډېره ده د دواړو فریقینو چې دوی ډېر غټ غټ تعلقات دي ناصر خان څه به وایي نننۍ روغې بسم الله الرحمن الرحیم اول خو ستاسو د میډیاونو او د دې قام د دې مشرانو د دې ټولو د قام د دې خلکو زه شکریا ادا کوم دا اولنۍ خبره خو دا ده چې جنګ چې کوم دی دا تاوان جنګ چې کوم دی بربادي ده هغه که د دنیا ده او که د قامونو ده دواړه ځای بربادي ده بل دا زمونږ چې چا سره دا کومه خبره وه نو دا زما لکه دشمن نو دا مې ورور او په کور کې چې کوم دی کوم درونه نو هغه چې کوم دی لکه په کور کې دوه لوښي هم جنګېږي خپل منځ کې نو زه دې ته جنګ نه ویم دې ته زمونږ بې اتفاقي ویلی شي او زما دا ورور چې کوم دی دا زما دپاره قابل احترام دی زما ورور دی زما چې کوم دی دپاره عزتمند دی او زه په دې خبرو باندې چې کوم دی په دې کوم څیز چې وشي ما ته مخکې هم څه ډېر غټو دشمنو کې انوال یم په غټو دشمنو باندې اخته یم او دا مې ورونه او دا مې مټې دي نو چې لکه د خدای پاک دې راته مخکې مسانې کې د مخکې خلکو سره چې دشمني ده ښه خبره نه ده چې زه د دشمنۍ صفت وکړم او یا د قام ته ویم یا د خلکو ته ویم چې لکه زه مخکې په دشمنو کې یم او اوس د خلکو ته چې تاسو نور په دشمنو کې واوړم نو زه د دې قام او د دې خلکو شکریا ادا کوم او زه د قام ته سوال کوم او د خلکو له دا پیغام ورکوم چې لکه ښه شیز نه دی که دا زما دی که ستاسو دی بچی زما دی که ستاسو دی بچی که د دواړو قام مري بچی دی لکه او زه دا د یو سرکاري ملازم یم او په داسې غم اخته یم چې لکه د په ټول عمر چې کوم دی په ښه په طرفې شوم نو ټوپک راله خدای په لاس کې راکړی دی نو زه سوال کوم د قام ته د ولس ته چې ښه شیز نه دی او خدای هم دې موږ هم خلاص کړي خدای دې قام هم خلاص کړي اکثر زموږ پښتانه په وړو وړو خبرو باندې جنګ جګړې بیا ژوند څنګه وي تاسو دې تجربې نه تېرېږئ خلکو ته چې راتلونکي وخت یا په ټیک ټاک کوي یا په کمنټس باندې کوي یا دلته کې اوس آیس ایډکټ چې کوم دی بیا د سیاسي خلکو سرپرستي اصله ده بیا چې کوم دی خو راتلونکي وخت راته الیکشن یې کوي ګوره داسې خبره ده که نه دا ما سره خوا کې زما تره ولاړ زما د تره 15 کاله 15 کاله د دشمني وکړه 15 کاله زما د دشمني وشو زه ستاسو جیتا جاګته یو ثبوت کوم د ګټه راوړي کور ته یا ما ګټه راوړي یا په زمونږ په ضلع کې یا د پښتون په قام کې یا په ملکونو باندې تاسو وګورئ چې چا ګټه راوړي او یا کم قام ګټه راوړي که نه نو هغه ماته ووایي چې لکه دا ګټه چې کم دی دا ګټه ده دویمه خبره دا تاسو چې کومه وکړه سیاسي خبره او د آیسو خبره زه دې ټولو خلکو ته دا یو خبره کوم چې پیسې ستاسو ذاتي دي نشه ستاسو چې کوم ده دا کو تاسو دا وایي که نه چې دا ما سره پیسې دي را سره نو پیسه چې کوم دی دا انسان نه دی انسان هغه دی چې په دوه کسانو په معاشره کې د چا عزت وي هغه انسان دی دا انسان نشي کېدی چې چا سره نن سبا په جب کې 200 روپۍ دي یا چا سره ښه موټر دی یا چا سره ښه اجره ده یا د چا چې کوم دی ښه دغه دی نو دا ښه سړی نه دی ښه سړی هغه دی چې د چا دوه کسانو کور جوړ کړي د دوه کسانو په منځ کې کښېني خلک یې مړي ژوندي نه وغواړي پردی روغې نه وغواړي او خلک یې یاد کړي یا په سوشل میډیا راشي خلک ورته وایي چې یو دا ډېر ښه سړی نو دې ته انسان وایي دې ته انسان نه وایي چې ته زه آیس خرڅ کړم زه پوډر خرڅ کړم دویمه د ټولو نه غټه نشه چې ته شروع ده کومه هغه د ټولو نه غټه نشه ده دا زه د ډانس ګولۍ چې کومې خلک خوري زه سوال کوم دې خلکو ته دا آیس کله څکي چې ګورئ د کم از کم خپل بچي ته خپل قام ته دې ټولو خلکو ته دا پیغام ورکوي چې کم از کم د دې نه پرهیز وکړئ زموږ نیمه معاشره به اټومیټیکلی ټیک شي چې کله ډرګس ختم شو که نه نیمه معاشره به زموږ په خپله خدای پاک ټیک کړي صرف د ټولو نه غټه طبیعي چې کومه ده نن ډرګس دی زموږ په دې 400 کې او خصوصي چې کوم دی په شمالي اشنغر کې چې کوم دی ډرګس چې کوم دی دا خطرناک